الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون. سورۃ نبا د مخکې سورۃ مرسلات سره ربط ظاهر دی چې پاره کې بیان د معاد او په دې کې بیان د معاد دی. شان نزول د دې سورۃ دا دی چې کم آیات په نازلې ده چې پاره کې به د قیامت ذکر وو. کفار به په خپل مجالسو کې د قیامت ذکر شروع کو، ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ډیر سورتونه دا چې نازل شو چې پای کې د قیامت حالات بیانېږي. نو کفار سره فکر پیدا شو چې دی به بار بار د قیامت تپوس کو چې نن سویل دی نن سویل دی نن سویل دی پوه شئ فکر دلته یو صاحب ملیشیا ته بوم تراته هغه به بیګاره باندې دا آیاتونه نازل شوي دي، بیګاره باندې دا آیاتونه غلط عربي به جوړه کړي و او بیګاره ته ما خپل زبرګ دا وې ما خپل زبرګ دا وې وته خدای باندې دا خو ته څوک ورې چې څه شي دې دا باندې سحر شوی دی که څه چل دی پوه شئ. به دا خو عربي هم عربي سمانه ده، دا مضمون هم سم نه دی. دا معلومي چې دا ستاسو د دماغ سم پیداوار دی. د دغه ځای نه ته دا دغه راوباسي، دا کلمې راوباسي پوه شئ. نو دوی به هم تپوسونه بار بار کول چېرې دا نن څه ویلي دی نن څه ویلي. نو الله فرمایي عما يتساءلون عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون. د کوم شي دا مشرکان تپوس کوي، د کوم حالاتو تپوس کوي. عن النبا العظیم دی تپوس کوي دا عظیم الشان خبره، د عظیم الشان خبر چا خبر د احوالو د قیامت. الذي اغا خبر عظیم هم فيه مختلفون چې دی پاره کې اختلاف کوونکي دي. اغا خبر عظیم چې دی پاره کې اختلاف کلا حق خبر ادا دا سيعلمون چې دی په پوي شي. ثم کلا سيعلمون دې تبع معلومات په صحیح انداز کې وشي. او دا اوس بیان د انعامات دی. پکار دا چې تاسو د دې انعامات شکر ادا کړئ او د قیامت قایل شئ. الم نجعل الارض مهادا، دا اول دلیل د څه دی؟ د وحدانیت ته الله دی. ایا نه د ګرځولې موږ د ځمکه مهادن بچاونا والجبال او تادا غرنا، دا دویم دلیل. او غرنا میخونه ګرځولې دي او تا جمع د وتد. او وخلقناکم دا دریم دلیل، مون پیدا کړی تاسو ازواجا جوړی وجعلنا نومکم سباتا، دا څلورم دلیل. مونږ ګرځولې دی خوب تاسو سباتن ذریعه د آرام. خوب د څه لپاره دی؟ د آرام لپاره چې د دې انسان ستړي ختم شي، د دې انسان ستړي ختم شي. خیال کړه تمام غموم او هموم دا په خوب سره څه شي؟ ختم شي. ثبت څه ته ویلی شي؟ ثبت قطعي ته. خیال کړه په دې سره تاسو دا ستړي څه شي؟ هغه قطع شي. وجعلنا الليل لباسا، مونږ ګرځولې دا شپه ستاسو دپاره لباس. شپه ستاسو دپاره لباس ده. معنا لکه څنګه چې په لباس باندې بنده مستور شي، په دې شپه باندې څه شي؟ مستور شي. وجعلنا الليل معاشا، او ګرځولې دا مونږ ورځ لره ذریعه د معاش، ذریعه د ژوند. او اووم دلیل وبنینا فوقکم سبعا شدادا، د پاسه ستاسو مونږه اووه چتونه پیدا کړي دي کلک کلک. وجعلنا سراجا، مونږ پیدا کړي دي دا اتم دلیل دی. پیدا کړي دي مونږه نور لره وحاجه بلیدونکې. وانزلنا من الماء معصرات، وحشت ویلی شي بلیدلو د اور. وانزلنا من المعصرات، دا نهم دلیل دی. او نازلو مونږ دا د چودنه چوړې دونکو وریځونه ما ان اوبه موسوره
هغه وریځ ته وای چې داغه نو بنه چوړي سجاجا هغه وبو چې هغه بېږي چې پتیزه باندې بېږي سچ ته ویل شي پتیزه بایتلو انما اسج سجا ازنانا راغلی و نبی علیہ السلام ته ویا رسول الله انی استحاض مال استحاض راځي نبی علیہ السلام ته وی په خانه کې د یو خو په خانه کې کینه نو سم باشه هغه وی یا رسول الله انما اسج سجا ودا سے بیگم لکه پرناله چې بې نبی علیہ السلام ته فرمایل وی دغه استعمال کا مشک استعمال کا وی څنګه استعمال کا چلا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها پولیس کې نوونی سلا کمرې ته دن نکړل وی راځه چې چل دته وخه مشک په پسمانه واچي په سرمن باندې او دغه محل ته به چې کوم نه وتاړي دا اجتهاد به څه شي دا به بند شي ډېر زنانه په دې مرض گرفتار خیال کړل ګولې استعمالي ګولې په شي به هغه سره نور خراب شي خیال کړل لنخرج به حبا چروب سمنګا پدغه وبو سره حبن دانه د صد لپاره باران کیږي چې دانه پیراو خيږي ونباتا او غیاګانه وجناتن باغچی الفافا سب ګوري لبسته ویلې شي ګوروالی ان یوم الفصل بشک ورځ د قیامت چې دا کان میقات دا یو وخت مقدر دی دا یو مقرره وخت دی یوم ينفخ دا ورځ دا چې پوکې بو شي په سور پشپېلې کې فتاتون افوا جاتا صبر شي ډلې با میدان د حشر ته جمع شي وفتحت السماء کولاو بشي اسمان فکانت ابواب د دروازې شي سبشي دروازې بشي خیال کې اسمان به ویلی شي او هر ځای به دروازه شي وسویرت الجبال او روان بشي غرونه فکانت سرابا داغه نه به سراب جوړ شي سراب هغه شګه ته وای چې دورای نه ځلیږي د غرونو نه به څه جوړ شي شګه ان جهنم بشک جهنم چله کانت مرصاد دا زائد انتظار ده ده مرصاد ویلی شي خیال کړه کنه زائد انتظار تا مرصد مورچه ته وای چې دا پوځیان په جمع کیږي دغه ته مرصد ویل شي لتواغین مآبا دا جهنم د پاره د سرکشانو زائد واپس ایده لابسین فی احقابا وخت بتیری په جهنم کې احقابا په حقبو سرا حقبه یو حقبه اتیا کاله ده د جهنميانو بسو کالی په جهنم کې احقاب وي دا غیر شمار نشته دي احقاب جمع کثرت ده کنه لا یذوقون فیها بردن دی بنسکی په جهنم کې بردن یخوب ولا شرابا نه مشروب نفس مشروب الا حمیما د دې مشروب بسې ګرمي او بوي وغساقا او وینځوي غساق او سودید او غسلین دا وینو زوته وي جزاء وفاقا دا جزاء موافقه دا عمل د سرا انهم كانوا لا يرجون حسابا دې تمن لرا د قیامت د دې د قیامت د خیال نو وکذبوا بیااتنا کذابا وكل شيء احصيناه كتابا هر یو عمل مونږ لیکل دي په لیکلو سره مونږ شمارل دي په لیکلو سره خیال کړه فذوقوا وسكيتاسو عذاب ولن نزيدكم الا عذابا دا خود مشرکینو انجام د مؤمنینو انجام الله ذکر کوي ان للمتقین مفازا د متقینو د پاره څه ده یو زائد کامیابی ده چې هغه جنت ده زائد کامیابی څه ده جنت حدائق چې هغه باغونه دي و اعناب انګور دي انګور و کواعب او هغه جنکې دي چې نو پستان دي تيونه څه دي نوی راختلی اترابا امزول دي ابسي هغه با حوري وي حور مقصورات او امزول بوي وکاس اندها او کاسه ډکه کاسه لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا هل تبلغ خبرهم نه یو دروغ بم نه پوښه وکړه لغوا خبره چې پای کې نه د دنیا خیر نه پکې د آخرت خیر خیال کړه مراد نه کنزل او بعد ردی د دنیا کې اکثر د امزولي دیو بل سره سګپ غلط غپ ولي
جزاء من ربک دا جزاء د جانب درفستانه عطاء چې دا بخشش ته الله تعالی دې حسابا په داسې طریقې سره چې دی به حسبي وایي دا عطیه د الله تعالی ده او داسې چې حسبي هر جنتی بوي دا کافی ده رب السماوات والارض دغه الله رب د اسمانونو د ځمکې دی او ما بینهما او داغه کائناتو چې هغه د اسمان او د ځمکې ترمنځ دي الرحمن دغه رب چې دی دا رحمان دی لا یملکون منه خطابا مالکان بنی د انسانان د الله سره د خبرو دی به قدرت نه لري چې د الله سره خبري وکړي خیال کړه چې د الله سره خبري وکړي ځکه چې پړمبي وخت کې با لا تکلم نفس الا باذنه یوم یقوم الروح دا ورځ دا چې جبريل به ودرېږي والملائکه نور فرشتي جبريل علیہ السلام او نور فرشتي به قطار ودرېږي د الله تعالی په خدمت کې لا يتكلمون دی به خبرې نشي کولای الا من مگر هغه فرشتي به خبرې کوي اذن له الرحمن چې الله وته اذن وکي هغه فرشته به تلفظ کوي چې الله وته اذن وکي وقال صوابا او هغه څوک به خبرې کوي چې حق کلام کوي خیال کړه په دې من کې بیا مؤمنان ټول داخل شو چې هغه حق کلمه ویل ده دی به شفاعت کوي د خپل چې کم دینو چا د پاره دوستانو د پاره ذالک اليوم الحق د غورس حق ده فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا د چا چې خوښ شي رب ته دي چې کم دینو ټکانه حاصله کی ان انذرناکم عذابا قریبا مونږ يرولې تاسو د الله د سنه د عذاب قریب لا هغه عذاب چې نږدې دی ځکه چې ورځ د قیامت نږدې ده یوم دا ورځ دا ينظر المرء ما قدمت یدا وبینی انسان هغه اعمال چې د دولت تیارې کړي چوڑاندې کړي لاسونو ده عام اعمال په لاسونو کیږي ځکه یدا هووي ورنځنی اعمال خو بس جبې کړي ځنی اعمال په وګونو کړي ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا او کافر به ارزو کی چارمان ده زخاور شول خیال کراله لکه بل دی کې رب ارجعون لعلي اعمل صالحا ترضى سورۃ النازعات لمخ کی سورۃ النبا هغه کوم بیان د سورۃ النازعات کې هم احوال د سدي د معاد ذکر خیال کړه الله تعالی فرمایي والنازعات غرقا زماده قسمی پاغه پرشتو باندې چوباسي روح د انسان لرا وباسي روح د کافر لرا غرقا پغر کې دلو سرا اې دا کونډه پسې خکته ور غرق کی پوښې بکا دا روح تختی په یوا په بل باندې د کافر ځان نه ور کوي پرشتہ ور پسې کونډه خکته ور کوزه کی پوښې چې دا روح راو باسي غرق نه غرق معنا داش او والناشطات قسم دی زما پاغه پرشتو باندې چې روح راو باسي په نرمۍ سره نشفن په نرمۍ راستلو سره نشته ویلې شي نشته په نرمۍ سره لکه وخت چې ته د غوړو نه راو باسي دې ته نشته ویلې شي ناشتا څه معنا راستون کی او اصل کې د نشاط نه د نشاط خوشحالي ته یا نشاط څه ته وای د خوشحالي غونډه کې روح راو باسي څه مطلب شو لکه دا چې خوشبوئی به وته د پوزه ته نږدې کی بس دا روح راوځي پوښې وکړه روح ورناش ځکه دا روح مثال د څه د پیری دی پیری په دې رګونو کې ګرځي کنه دا روح هم په دې رګونو کې ګرځي خو چې خوشبوئی وته پرشته ونی سي د سمدستي راوځي پوښې وکړه دې ته نشته ویل شي والناشطات قسم دې زما پاغه پرشتو باندې چې په نرمۍ سره راو باسي ارواح لرا نشتن په نرمۍ سره والصابحات زما دې قسمي پاغه پرشتو باندې الصابحات سبحا چې لامبو وਹੀ په لامبو وهلو سره څه مطلب شو د اسمان نه چې راځي دا چې په تیزی سره راځي لکه په وبو کې چې بنده په تیزی روان پوه شو فکر سبحا ویلی شي لامبو وهلو والسابقات زما دې قسمي پاغه پرشتو باندې السابقات سبقا چوڑاندې کېږي او بلتا په وړاندې کېدل سره
د مؤمن روح چې راوباسي د یو بل نه به ګړندې کېږي. یو فرشته وایي ما ته یې پرېږدوئ دا روح به زه اوسمه، بله فرشته ورته ځان نه وایي دا ما ته پرېږدوئ زه به یې اوسمه. ځکه دا مبارک روح دی، هره فرشته به ورته وړاندې کېږي چې جنت ته یې ورسوي، علیین ته یې ورسوي. فالمدبرات زما د قسم په هغه فرشتو باندې المدبرات امرا چې تدبیر کوي د امور د الله تعالی، د الله احکام په دنیا کې جاری کوي. دا مدبرات دي چې د الله احکام جاری کوي. دا ټول قسم شو. یوم ترجف الراجفه دا جواب قسم دی. په هغه ورځ باندې چې زلزله به وکړي، دا زلزله دا څه دا ځمکه راجفه هغه زلزلې ته وایي چې هغه تیزه وي. تتبعها الرادفه ورپسې به بله زلزله، لمبۍ راجفه ده بله رادفه ده. لمبۍ شپېلې باندې به دا ځمکه په زلزله شروع شي، او په دویمه شپېلې باندې به بیا دا مخلوقات دوباره پیدا کیږي. په لمبۍ به مړه شي، په دویمه باندې به بیا صحیح ژوندي کیږي. په منځ کې 40 کاله مزل دی. د دواړو په منځ کې 40 کاله فاصله ده. هغې ته رادفه ویلی شي. کومه ښځه چې د بلې نه وروسته سورۍ هغې ته هم څه وایي، هغې ته هم رادفه وایي. پوه شوې فکر قلوب اوس په دغه باندې دوه ښځې سورېږي. په څه باندې؟ په سکوټر باندې. پخوا به یوه هم نه وه، اوس بونیر ته هم دوه ښځې راغلې. پوه شوې فکر په سړي پسې دوه سوري دغه رادفتین دي. پوه شوې فکر رادفتین. او دا بهایي مونږ له چا راوړله؟ د سمې نه راورسېدله دلته. اورې که نه دا چل هلته و نو دلته راغی، کنې دلته په دې بونیر کې دا چل نه و. دلته کې دوه ښځه د ښځې سورېدل په دغه باندې غټ عار او غټ شرم. په څه باندې؟ په دې په خرو باندې، په خرو سورېدل، په سایکلونو سورېدل او په موټر سایکلو سورېدل. پوه شوې فکر دا د نرخ د کم طرفه راځي؟ وي د ښکیه نه. پوه شوې فکر دا د ښکته نه دا نرخ راورسېد. او دلته کې نور ډېر بالا غلطې شروع شلې. دا مرګونه دلته چرته و، خلقو به ګټې مټې وویشتلې، یو بل به یې خوږ کو، لختې به یې ووالې، خو ګولۍ پکې چرته وه. دلته ګولۍ راورسېدله. په 15 روپۍ باندې مرګ کوي، په 10 روپۍ باندې مرګ کوي. دا څوک؟ دا مرض د دې ښکتې نه راغی. پوه شوې؟ نو الله فرمایي خیال کې راغله قلوب یوم تتبعها الرادفه، نږدې به دې ورپسې په دې پسې رادفه چې هغه دویمه شپېلې ده. قلوب یومئذ واجفة، زړونه په دغه ورځ باندې واجفة دا به زلزله کوونکي وي، په زړونو باندې به زلزلې راشي. وجف ویلی شي، وجف ویلی شي دا دړک نه، په اردو کې ورته دړک نه وایي. خیال کې راغله که مراد نه دلته کې دام ته زلزله کوونکي. ابصارها خاشعه، سترګې د دغه خلقو به ذلیله وي. خیال کې راغله چې کله د قیامت دا ورځ شروع شي نو سترګې به څه شي؟ سترګې به ذلیله شي. یقولون وایي به دا مشرکان انا لمردودون فی الحافره، نه دنیا کې وایي آیا مونږ واپس کېدونکي وي فی الحافرته، په شا باندې، په شیشه. آیا مونږ په شیشه واپس کېدونکي؟ دا څوک وایي؟ مشرکان وایي چې یو ځلې خو مونږ د دنیا راغلی یو، د سنه د آخرت نه راغلی یو، د غیبو نه راغلی یو، بیا به د غیبو ته واپس ځو. خیال کې راغله یعنی بیا به مونږ دوباره چې کم دی نه پیدا کېږو. حافره حفر اصل کې سوی ته ویلی شي، حوافر جمع ده. مور اصوافو چې کم دی نه وروستو وي که نه، د زناور سوسی وروستو وي، نه حافره ورته ویلی شي. نه معنا دا ده چې آیا مونږ به دوباره ژوند به زمونږ راځي؟ اذا كنا عظاما نخره، کله چې مونږ اډوکي شو ذره ذره، بیا به هم دوباره ژوندي کېږو. قالو وویل د مشرکانو تلک اذن، دغه دوباره ژوند چې دی کرتون خاسره، دا واپسې ده زمونږ د زیان، دا خو ډېره د زیان واپسې ده. دا خو به بیا مونږ سیده جهنم ته ځو نو څنګه چې دا مولیان وایي. فانما هي زجرة، بېشکه دا دوباره ژوند چې دی زجرة وایتون، دا اواز یو دی.
دوباره ژوند یو आवाज دا څنګه ده چې خدای به پښتړې کیږي یو بنده به جوړي نه چې کله پیدا کېدل خو یو بیا چې دوباره پیدا کیږي په یو आवाज باندې فإذا هم بالساهرة ناصف دا خلق به ټول جمع شي په څه باندې په کولاو میدان باندې ساهره ستویل شي چټیل میدان هل اتاک حدیث موسی پیغمبر تا تراغله دې خبره د موسی علی السلام لکه څنګه چې تا عجایبات ذکر کړی دي موسی علی السلام هم دغه سي عجایبات فرعونانو ته ذکر کړیو اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوا هر کله چې आवाज وکړه تراب پاغه بیابان په ستره کې پاغه بیابان ستره کې پاغه تنګي مقدس کې دغه مقدس تنګي نوم سو طوا اذهب الى فرعون انه طغى لا فرعون تا دا سرکش شوه دي فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى غټه معجزه ورته خودله چې هغه سوا امساو فكذب د انکار کو وعصوانا فرمانی وکړه ثم ادبر يسعى او بیا په شاشو چې تیز روان شو د میدان نه د کرسۍ نه پاسې دو فرعون په منډه روان شو په حشر پنادا आवाज وکړو خلقو ته شاته आवाज خیال کړه هغه خپل فوجان ته یا خپل وزیران ته وقال بیا ویل انا ربكم الاعلى ضرب تاسو اوچت رب ما خدمانه بل رب غټ شته دي فاخذه الله ونسى الله تعالی دلرنا قال الاخرته فعذاب د اخرت سره او اول اولا او د دنیا عذاب هم په راوست او د اخرت عذاب د دنیا عذاب سو غر کېدل په وبو کې ان فی ذلک العبرة لمن یخشى انتم اشد خلقا ام السماء آیا تاسو سخت خلقت والے یا اسمان سوچو کې تاسو خلقت مضبوط دی او کدا اسمان بناها ګوره د اسمان چا جوړ کړی دی الله رفع سمکها بیا پورته کړی دی الله تعالی چتونه د اسمان چتونه الله اوچت کړی دی سمک څه ویلې شي جهت عالیت جهت عالیت شتا سمک ویلې شي سماک دا څنګه د مبالغه فسواها بیا الله تعالی برابر کړي اسمان لرا واغطش علیها او د دین راوي سلشپا مخکې نشپا و نو ورځ خو چې اسمان پیدا کو د اسمان نه سره وي سلا شپه د کشپا ورځ د سنه پیدا کی د نور د سنه پیدا شوه دی په اسمان فسواها او اخرج ضحاها الله راويستلو وخت د سار وقم الله تعالی د اسمان نه راويست والارض بعد ذلك تاها زمک الله تعالی پست دینا خورا کړلا خیال کړلا څه کړلا هغه دغه دا والارض وما طحاها خیال کړلا یو ځای کې تحور راغلی دا یو ځای کې دلته کې دحور راغلی تعارض په ختم شخه ځکه دلته خوې چې دا زمکه د اسمان نورستو خورا کړی دا بل آیات کې راځي چې زمکه الله تعالی مخکې جوړ کړلا او ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات تعارض راغی تعارض پس د فشل په دې د فشل چې بس ته ستویل شو پرولو دغه تحوه ستوي نفس غړولو او دعوه دې ته ویلې چې د غړولو نورستو صحیح اډیرا کوي میرا کوي چې نه ختم شي دغه طبيعت دعوه نه دعوه دا بس ترستو راغله اخرج منها ماءها الله راويستل د دینه او بو د زمکنه الله تعالی چې نه راويستل ومرعاها او چراغاهونه والجبال ارساها او الله په غرونه راولېګل غرونه په څکړل هغه په کلک کړل ارسا ویلی شو محکم والد متاع لکم ولانعامکم دا د پاره د فائدې تاسو د چار پایانو تاسو ولې دا غیاګان او دا خوراکونه د چا د پاره دي دا د دواړو پیدا جات الطامه الكبرى کله چراشی هغه ورځ چې هغه ډیره شدید ورځ دا لویا تامه ویلی شهادت ته کبرای صفت کله چې هغه لویا حادثه راشي تم الامر پتوی سره معنا سو معنا تاکد
یو تم پتی سره ده هغه پوروالی ته وای یو تم پتی سره ده مؤکد والی مضبوط والی ته یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرى ظاهر بشي جهنم چاته چې نظر خاوندان فاما من طغى واثر الحیاه الدنیا فان الجحیم هي المأوى د سرکشو د پاره جهنم سده زائد سکونت واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى ځان د خواهشاتو نه بچ کی فإن الجنة هي المأوى بشک جنت زائد سکونت ده مسکن بیا سره جنت يسألونك عن الساعة تپوس کی دا مشرکان استانا د ورځې د قیامت ایان مرساها کله دی قائم کې دل ده مرسا مصدر په معنا د ارساس چې دا قیامت به کله قائم کیږي فيما انت من ذکر زما حبیبا چا پس کې ته د ذکر د قیامت نه ما پیغمبر ته پته لګي چې قیامت کله مد مسئول عنها بعالم من السائل دغه ته نه تاسو نبی علیه الصلاۃ والسلام د جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو د نبی علیه السلام نه تاسو کو په قیامت بکلی قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل کنه نبی علیہ السلام تاسو کو د جبرئیل علیہ السلام قیامت بکلی هغه ته فرمایلو چې څنګه تا ته علم نشته دا چې ما ته علم نشته انما انت الى ربك منتهاها ستاربت انتها د علم دا د علم انتها چاته دا الله ته انما انت منذر من يخشاها بشکته يرون کې هغه چالرا چې د الله چې د دې ورځې نه یریږي کأنهم یوم يرونها گوای کې دا مشرکان کله چې وی نه دا غورت لم يلبسوا گوای کې دی وخت نه دې تیر کړي الا عشیه مگر وخت بیگا او دعا یا وخت سبا د دې دا سپسونو کلونه دا به دوی ته صرف زوحا ښکار شي یا به ورته عشیه ښکار شي د وجه د سنه د سختۍ د ورځې بس دا مخکې سورۃ النازعات ذکر شو هغه کې انما انت منذر دا ذکر شو چې زما پیغمبر ته د قیامت نه عالم نه ته خو صرف نصیحت کوي او قیامت والو له دمکی ورکوا او يروي خیال کړه نو دې په دې سورۃ النازعات کې بیان د سو د احوال د قیامت او خیال کړه او د منذرینو او د يرول شو داغي ذکرو عدالت د متقین ذکر دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ته انذار کړی دی او هغه يرول خیال کړه انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن چې د الله نه اوریږي هغه خلق ته چې کوم دی هغه ته يرول شي نو د په سورته نازعات کې بیان د سو د احوال د قیامت او په سورته عبس کې بیان د متقین او انجام د متقین الله ذکر کوي باقي شان نزول د سورته عبس دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په یو موقع باندې مشرکان جمع شوه یو ابو جهل بل امیہ ابن خلف او بل ابن دا خیال کراله کنه امیہ ابن خلف او بل عتبہ او شیبہ وغیرہ دی کفارو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د خبرو د اوریدلو اراده کړې و او دوی ته نبی علیه الصلاۃ والسلام تقریر او وعظ شروع کړو په دې کې حضرت عبد الله ابن مکتوم چې هغه پسترګو باندې معذور او هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغی اځه سم مسالې تاسو ته نه شروع کو یا رسول الله علمني مما علمك الله یا رسول الله زه یو مسئله تاسو کوم د دې مال جواب راکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم طبيعت باندې درون شو پتندی کې فرق پیدا شو او هغه واپس کو خیال کړه
او دا سوچ کو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې دا د خدای بنده به وخت راغی ما سره دا غټان د کعبه ناشتي او دې ته ما وعظ شروع کړی دی کې دی شي چې دې ایمان راوړي خیال کړاله نو دا قطع کلامی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درنه ښکارا شو خیال کړاله او دویمه وجه داوا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خیالو چې د تپوس چې دینه دا خو د یو فرعي مسلې ده او هغه د عقیدې د مسلې چې کوم دینو دا ذکر کوي د عقیدې مسلې خو د فرعي مسلو نه ډېرې اهمې دي نو دا غي چې دا غي سره د مباحثه دا ډېره قیمتي ده په نسبت سره د علوم صحابي ته او بل وجه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خیال کراله چې دا سرداران د قریش دي کچره دي مسلمانان شي نو ټول بس شي ټول خلق به مسلمانان شي اکدی مسلمانان نشي دا ټول خلق به صفات شي کافر به پاتې شي خیال کراله د هغه چې کم دینو دا د هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصور کو خیال کراله او بل دا چې دا کفار په ډیر توجه سره دا خبره زما اوري پکار دا چې په دې باندې دا خبره په همیشه چې کم دین وشي د نبی علیہ السلام توقع د دینه پیدا شوی و د دې وجنه نبی علیہ السلام دغه حضرت عبد الله ابن مکتوم ته فورا جواب ورنک خیال کراله او بل د دې وجنه چې نبی علیہ السلام ته د تپوس د عبد الله ابن مکتوم دا تپوس دا به مناسب ښکارا شو چې د مجلس کې خبري شوري او بل پکې را ودانګي دا صحیح دا په دماغ باندې بوج کیږي نه نبی علیہ السلام ته دا چې کم دینو ګران خیال کراله نو دا بهرحال د نبی علیہ السلام دا یو تصور چې دا غټان مسلمانان شي نفذات اسلام بس شي جوړ شي کوشش وکړي نه د په دې تاسو باندې د الله حبيب څخه پریشان شو زه پیر سے ملاقات دا زتلو ما چا بوتلو ما هغه پیر سے چې څنګه د ولیدلم نه پریشان شو خیال کراله او هغه چا چې بوتلو ما هغه ته ودا مړه ته ودا خسانی پیسانی راولې چرته ناټاقه درانه وسته خپشم ولې سخ خپشم پوښې وکړه ولې هغه په دماغه ملګری وته وی د طالب د مختصر معنی کتاب وی او پلان کې وی پوښې وکړه هغه ودا خسانی راولې او چرته ناټاقه درانه وسته ما بیا تاسو کو چې ناټاقه څه ته وی ودا زموږ د علاقې یو دوه خانان اوس دواړه مړه دي پوښې وکړه ودا غدي پوښې وکړه ودا غدي پوښې نو زه په ډېر پریشان شوم لکه څنګه چې عبد الله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنہ پریشان شي پوښې وکړه الله پاک د چا مرګیتیا وکړه د عبد الله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنہ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زور نه راولېګل پوښې وکړه باسا زه سدا چته دا آیات کریمه چې کوم دی نو دا په مانځ کې لولم کنه نو ته هم د الله حبیب چرته خپه نشي خیال کراله کنه چې عباسه څوک دی نبی علیہ السلام ترشمخه شو پوښې وکړه خیال کراله کنه نو اکثر دا چې یو خبر خو وایم خدا را نه پاتې شي پوښې وکړه نه دا د نبی علیہ السلام نه د الله تعالی شکایت ته پوښې وکړه په دغه رویه سره عباسه ترشمخه شدا پیغمبر علیہ السلام وتولى وګرځید د جواب عبد الله ابن مکتوم ته ونکو ان جاءه العماد دی وجنا چراغ د تړون صحابي وما يدريك ته چا خبر کړي اے پیغمبره لعله يزكى چې دی په پاک شي ته چا خبر کړي خیال کړه
شاید چې دا عبد الله ابن مکتوم به تزکیه حاصل کی دی به د اوچت مقام خاون شي او یذکروا یا بنصیحت حاصل کی پتن فاحو ذکر عادت بنصیحت پیدا ورسي اما من استغنا دغه کالس دغه ناټاقه استغنا چاغه مستغنی دی د سنه مستغنی دی استاد ذکر نه استاد کلمې نه مستغنی دی فانت له تصدع هغه طرف ته فکر کې هغه طرف ته رجحان کې وما عليك الله يزكى تابا کم جرم دی کده پاک نشي کده کلمه ونه وای نه پتا باندې کم بوج دی و اما من جاءك يسعى هغه څوک چې تا تراشي په منډه منډه باندې هغه څوک دی عبد الله ابن مکتوم او هو يخشى او د الله نه یری د الله نه یریږي ځکه تا ترا منډه وخی فانت عنه تلهات د دنه غفلت کې کله داسې نه داسې مکوا آینده د پاره هر پیرات عاده انها تذکرہ دا قرآن پاک و نصیحت تے فمن شاء ذکر دا چاچو خوخشی نصیحت تے واخلی فی صحف دا کتاب دا پا اغا صحیفو کے دے دا سوڑو کے کتاب خونا دے دا پا اغا صحیفو دا لوح محفوظ کے دے مکرمتن چی معزز دی مرفوعتن دی روچتی دی دوم اسمان دا پاسا دی مطهرتن پاکی زب صحیفی دی بی ایدی سفرتن پلاسونو دا پرشتو کی دی دغه صحیفه په لاسونو د فرشتو کې دي سفرا جمع د سافر ده سافرا لیکون کې ته وي کرام بررا چې مکرم فرشتي دي او ډېر صالحان فرشتي دي قتل الانسان دا کافر دی قتل شي دغه ناټاقه دی قتل شي ما اکبر وسشي دی کافر کړي دی ولې کو پرې کړي دی من ای شین خلقا ځان ته نه ګوري څه شي نه الله پیدا کړي دی من نطفه د ساز کی زمانه نه خلقه الله پیدا کړي دی فقدره بیا اندازه لا څوخ په سترګې پکې جوړ کړل ثم السبيل يسروا بیا ودلار آزاد کړل لار وته سکړه آزاد کړل کلار وته بند کړي د چاپلار بدغلار کولاو کړي پوه شو به کنه بیا الکه څه چلو اپریشن ولو څه چلو کو خېټه ولو وسیرلا او بچی ته راوېست خیال کړه ثم اماته دالګه دا غوري وظیفم دغه ثم السبيل يسره چې یو سلوي غزل دی ویلو اڅه شی دی پدام کو او خدل دی ورک بس بچی به پاسانه سره پیدا شي ان شاء الله ثم السبيل يسره ثم اماته بیا مړ کې الله تعالی دلرا دنیا تراشي او بیا څه شي بیا مړ شي فاکبره الله تعالی په قبر کې واچاو ثم اذا شان شرا بیا الله چې کله وغواړي انشرو دوباره به ژوندې کی کلا دا خبرنا لا خیال کرا لکه کلا حرف ردع ده یعنی حق خبر ادا ده لما یقضي ما امره دا چې په معنا د حق سره شنو ډیر خده لما یقضي پورانه کدي انسان ما امره هغه خبره هغه احکام چې د په امر کړی دی د پورانه کړل هغه احکام چې الله په امر کړی دی فلینظر الانسان وګوري دا انسان لا طعام خپل ډوډۍ تا انسان د انسان رزق دا په وو انقلابات سره الله تعالی جوړ کړی دی په دې سوچو کې په وو انقلابات سره دې پیدا شو په وو انقلابات سره د رزق پیدا شوی دی الناس سببنا الماء صبا لمبه دا مونږه راتو کړلی او بولرا پراتو یول سره د اسمان نم وبسکړلی را او بيولې صوب ویلې شي بيولو ثم شققنا الارض شقا بیا وشل ولا مزمکا پشل ول سره تخمونم تیراو خېجول فانبتنا فيها حبا داغه نمو دانه زرغونی کړلې وعنبا انګور وقصبا او ترکارای قسم ترکارای وزيتون او زيتون ونخلا کجوره وحدائق باغونه غلبا ګور باغونه حدیقه کم باغ ته وي حدیقه هغه باغ ته وي چې دیوال ته چاپیری ښه او د چې انګور او کجوره دواړه پکې هغه ته بیا فردوس ویل شي او نفس باغ ته جنت ویل شي دا ګلونه مولونه پکې هغه ته روضه ویل شي القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار
وفاکهتن او دارنګي زرغون کړمږ د پاره میوجات و ابن او ترکا دا څو ابن غیاګانې د سارو غیاګانو ته اب ویلش ها نبات عام دی او ابسل خاص متاع لکم د پاره د پیدې تاسو ول انعامکم د پاره د چار پایان پیدا جات السواخه هر کله چې راشي اغه شپېلې اغه आवाज الساخه چې وګونه کڼای ها سوخته ویلې شي ها ما د پردیش لولو ته چې د وګونو پردې ماتي هغه ته سوخ ویلې شي هر کله چې راشي هغه आवाज چې پردې به وشلېږي یوم په دغه ورځ باندې یفر المرء تختی به انسان من اخیه ضرورنا ها رور به ضرور نه تختی په دغه ورځ د حشر باندې ها ولی به تختی چې نه د زمانه صحق غواړي خیال کرا لګ ما نه سنیکی را نه غواړي ها نه زمانه کوي با کمیش خیال کرا لګ او یا به د دې وجنه تختی ها چې دی په خپل عاجزي خیال کراله کنه د بد عملي د وجنه خیال کراله چې زه د خیر نشم کول او یا به د هیبت د وجنه یو رور د بل رور نه تختی و امه د مور نه بتختی و ابيه د پلار نه بتختی و صاحبته د بیبي خپل نه بتختی چیرې کدا بیبي رانه نیکی وغواړي یره کدا پلار رانه وغواړي یره کدا مور رانه نیکی وغواړي ها الته بنیکی دومره قیمتي شي ها چې د دنیا دا ټوله خزانه کدا د یو نیکي د پاره ورکي ها میلاو بنش و بنيه دارنګ د زامن خپلونه بتختی لکل امرئ منهم د هر انسان د پاره یوم ایدن په دغه ورځ باندې شاعنون پریشانی به وي یغنی چې دی به بے پروا کی د هر انسان به داسې پریشانی او داسې حال وي چې دی به بے پروا کی د چانه د خپلوانو وجوه یوم ایدن مخونه په دغه ورځ باندې مسفرتون روخانه وي د ایمان والو د مخونو نه برناګانې خېږي ضاحکتون خندیدون کې مستبشرتون او زیر ورکون کې یو بلتا ها مبارکي ورکون کې یو بلتا ووجوه ذنی مخونه یوم ایدن په دغه ورځ باندې علیها غبرتون پاغه باندې بغرد غبار وي ترق حقها چا پیره بيداغنا قطرها تیار ها ځنی مخونه بداسي چې ګرد او غبار او تیاره به چاپیر خطر ویل شي تیارېت اولایک هم الکفرۃ الفجر دا هغه خلق دي چې دا کافران او فاجران دي کافران او فاجران کفر جمع د کافر دا او فجر جمع دا فجور اصل کې زنا ته ویل شي فجرها معنا زانیان بیا په عامه معنا د فسق په هم استعمال